عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه د سیده کړي نو ښا شیطان چې بار روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په پلار را روانو شیطان بلار پر خود وی عمر را روان او د سړي د خپل خزه سره مسله را لاله وی زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چې راغه ورکه ودرېدو نو کور د امیر المؤمنین د خپل بیبي سره مسله سٹارټ او د چې خبرې واورېدې نو امیر المؤمنین باندې خزه دسی لګه زورور لګیا ده ډېره کې وی مسله به حل نشوله بس ما خو وی مال به مسله حل کی نو امیر المؤمنین چې رو ودته وی سدي وی حضرت بس مسله به راوړې و خو واپس وی نوایا وی نجی بس نه حل کیږي وی ولی وی ما ته چې کومه مسله دا غتا تم وکنه ما د بیبی نه مسله راوړې نه خو دلتم سٹارټ وا امیر المؤمنین ورته وی ودرېګا ما نه تپوس وکه کنه زولې دې خزه ته صبر کوم دا خزه چې په ما ته زورور اخکارش ولا صبر ولې کو ما ته وګ دوي دا خزه زمو د جهنم په منس کې پرده ده که حلال بیبي چا اون کړه نو دې بزینا کوي نو جهنم ته بزي نو دې حلال بیبي په وجه مونږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې ویزه د کور اوسم دا زما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوا وی آو وی چې اوسما نو زما ټولې کپړې انسي زما دوبي ته ضرورت نشته دوا زما د بچو تربیت کوي درې مال د کور چوکیداری کوي سلور مال خدمت کوي زما کپړې انسي نو دا دومره خدمتونه مال کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو زه کدی خزي ته صبر کوم نو هغه کس ورته وای دا کارونه خو زما خزم کوي نو چې ته خزي ته صبر کوي نو زه به ورته کوم کنه ها ټیک ده کنه نو دا د ذل ایسر نه پیدا ده بیخي نه سیده کیږي لګ ډیر کوګواله به پکې خود دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ښا اس پورې مړه مکله کوي پټي پورې مکله کوي گاډي پورې مکله کوي بنگلو پورې مکله کوي الدنیا كلها متاع دا ټول سامان دی خو په ټول دنیا کې بهترین سامان پیژنئ دا خطا دی چې وی گاډي دی دا خطا دی چې وی بنگلا دا دا خطا دی چې جیداد دی دا خطا دی چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة اغنی کبیبی د چې پچا نه کبیبی پیغه د دنیا بهترین سامان اومن چې د نیک بیبي اومندلا المرأة الصالحة چې کله د نیک بیبي مینو شي باز د دنیا بهترین سامان اومن گاډي دی نه کور دی خپل نه اجره دی نه کچا کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغه کې یو نیک بیبي ناستوي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیک بیبي ده خو چې بیبي خو نه کوي کنه چې بیبي خو نه کوي د سی بیبي پکار ده صحابي دی سحر د کور مزدوري لوتو بچي بیمار دی چې مزدوری د ورځې وکړله ماښام کور ته راغی نو بچی وفات شوی دی المرأة الصالحه دی ته وایي نیک بیبي دی ته وایي خاوند چې راغی نو بچی وفات دی خاوند تپوس کوي زما بچی څه حال باندې دی وی هغه ته آرام راغلی دی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی د مقصد دا چې بچی مې الله روغ کړی آرام ورته راغلی بیبي حل نه وایي که حل وامنو شپه کې کفن د پن نه کیږي نو په ما د شپه بده وځي خو چې په خاوند مې بده ونه وځي ال نه وایي خاوند کېناست ډوډۍ یې وخوړله ډوډۍ نه فارغ شو کتابونو لیکلي دي هغې صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تېره کړله پته خو ورته شته نه چې بچی مې وفات دی او بیبي د لباس نم پته نه لګي د طبیعت نم پته نه لګي نو اوس که درته ال ونه وایي نو حالات به یې داسې جوړ کړي چې ته به پوه شي چې څه شته که په خوله نه وایي نو حالات یې ډېر بد وي نو حالات هم ټیک دي طبیعت هم ټیک دی لباس هم ټیک دی خبرې هم ټیک دي نو خاوند پوه نه شو نو مې روټۍ وخوړله مې د خواهش مطابق شپه تېره کړله چې سبا شو
نو دې صحابي ته وی ډیر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایت څوک چاله امانت ورکي بیا دا کس راولګي امانت ته نه غواړي نو چې دې په امانت کې لکېږي نه خبر کوي وی نه وی داسې یو امانت الله را کړی هغه ماشوم بچی دی الله اغوستی زما بچی وفات او اپل کمره کې ستا د بچی لاش پروت دی د ماشوم بچی زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپه تېروله دې کور کې ما روټۍ خوړه او اپل زما د معصوم بچی لاش پروت ما د خواهش مطابق شپه تېروله زما د معصوم بچی لاش پروت دی بیبي څومره صبر کړی صحابي د حق ځای نه روان شو لاړ د امام الانبیا خواته ورغی نبی علیہ السلام ته وایي الله حبیبه بیګا می بیبي د صبر قدم اوچت کړی څنګه بچی مې کور کې مړ و ما روټۍ خوړلې ده ما د خواهش مطابق شپه تېره کړې ده امام الانبیا وی دعا وله وکړه خو قیمتي لاس چې نبی علیہ السلام دعا وکړله وی یا الله دې بیګانۍ شپه کې دوی له برکت ورواچې خدای له بیګانۍ شپه کې وله برکت ورکړي د پیغمبر دعا وه د اقی شپې نه ورله الله یو بچی ورک او د بچی چې پیدا شو نو امام الانبیاء له راوس نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام ولا تحنیک وکو خپل جوټه خوک سیسی ورک او نوم ورله کې خود وی د نوم بی عبد الله احب الاسماء الى الله پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه دودي عبد الله او عبد الرحمن د دې نه غوره نمونه نشته په ټوله دنیا کې الله ته خوښ نمونه عبد الله او عبد الرحمن امام الانبیا ولا نوم کې خود عبد الله او دعای ولا وکړه ویلې بوزم صحابي وایي د هغې شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبد الله می ولید دا کم چې دقه شپې نه پیدا شوی د دې عبد الله می نخه بچي ولیدل نخه او نخو واړو بچوی قرآن ویلو ما په خپلو سترګو ولیدل دا د دغې بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت د زغم برکت و دې ته المرأة الصالحه وایي چې کله ورته خاون وګوري نو دا به خوشحاله شي دا د نیکې ښځې صفت دی چې خاون وګوري دی به خوشحاله شي د ده به ستړې ختمه شي د ده به تکاوټ ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکې ښځې صفت دی دا د نیکې ښځې صفت دی زنانو ځان کې دا معمول پیدا کوي خاون کور ته راننوځي سلام وکړه خاون لاس کول کا خاون نه بیزار والا خاون کټ کې کېنوه اوبه ورکا چای ورکا دمش بیا د هغې نه پس د کور خبره کوه د هغې نه پس د کور خبره کوه د خاون رضا والا ښځې له مطلوب د خاون رضا ده د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کومه ښځه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وړو زنانو 2 سرټیفیکیټ یې اوسئ چې آخرت له ځئ 2 په لنډو یو فرض مونځ چې چرې فرض مونځ مه پرېږدئ بس هیڅ صورت که خاوند دی که بچي دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض مونځ چا سره هم سمجوته مه کوئ بس چې د فرض مونځ ټیم شو الله اکبر خاوند پاتې بچي پاتې میلمه پاتې هر څه پاتې الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وشو زنانو د اذان ته غوږ دی نارینو د اذان اورئ د اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوه وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته آواز وکړو دا آواز د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چې راغی دا د بادشاهانو بادشاه اعلان وکړو چې الله اکبر بس هر څه په ځای پرېږدئ او فرض مونځ له ورځئ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو یو سړي خوب کې ولیدو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علیشان محل کې دی ښکلي ځای کې ناست دی او ورسره یو ګاونډي و ګاونډي انګر و هغه ورسره هم هلته ناست دی دا محدث وایي امام احمد بن حنبل خو ولی د قرآن په مسله باندې امتحان ورکړی وجود تار وړی دی چې کله جنازه په روډ تیره شوله نو 100,000 غیر مسلم ایمان راوړی امام احمد بن حنبل خودی سے سړی
اخو امام المسلمین وو خو چې دا ګاونډي څه عمل وو چې د امام احمد بن حنبل سره یو ځای ګاونډي ته ګوره او د امام احمد بن حنبل سره یو ځای مقام ته حیرانم چې د ده به څه عمل وو کور ته وکره راغی تپوس کوي بیبي ته وایي ستا خاوند چې مړ دی د ده څه عمل درته معلوم دی تی په عمل څه کوې بس وی د ده یو عمل وو چې هغه عمل هغه ګاونډي امي سړی د امام المسلمین سره یو ځای کړی دی نو پته نه لګي بیبي ورته وایي او ما ته یو عمل معلوم وو هغه عمل یې دا و چې کله به یې سټک داسې ونیو داسې به یې سټک شاته واړو او دې کې به اذان وشو چې الله اکبر الله اکبر سټک به یې شاته اړولی بیا به سټک مخې ته نه راړوي د الله د طرف نه آواز سټک په حق ځای پرېښود او مانځله به روان شو وی دقه یو عمل یې ماته یاد دی وی حق عمل هغه د امام المسلمین سره ملګری کړی دی یو ځای کړی دی نو بیبیانو لومبی سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانځه درله کاته شي قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبی تپوس پتې کېږي عن صلاتها د فرض مون زنانو نه په میلمنو خلاصېدی شي نه د خاوند په خدمت خلاصېدی هېڅ عذر دی نه دی قبول عن صلاتها الله به وایي د فرض مونځ تپوس په کوم د خاوند د حق نه به یې مخکې کوم د بچو د حق نه به یې مخکې کوم عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر مونځونه بې ټیمه دي ښه کیم نه و چې کوي نو بې ټیمه دي تپوس دې وکړه که